ستاسو په وړاندې د الله تبارک وتعالی د کلام الله صحیح سما تلاوت کړه او د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک ما تلاوت کړه چې په دې آیات مبارکه کې الله تبارک وتعالی فرمایي چې انک لعلی خلق عظیم. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی خلق عظیم ورکړي. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم خلق عظیم هغه زمونږ ستاسو دپاره یو نمونه ده. باید چې انسان هغه اخلاق او هغه تربیت هغه ځان کې راولي. هر انسان د هغه په اثارو د هغه په طریقو باندې هغه په اخلاقو باندې باید انسان وچلیږي. کم اخلاق چې صحابه او انبیاء او خصوصا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خودلی دي او کم اخلاق هغه چې لولي دي انسانیت سره نما او تعالی فکر دي چې موږ هغه اخلاق وچلو. بیا د هغې ناراضي تابعین دي، ائمه دي، مشران علماء حق دي. د هغې اخلاق وګوره، هغه اخلاق ځان کې راوله. هر سړی به ځان خوشحالي او انسان ته ضرر مه رسوه، تکلیف مه رسوه. خو ته ډېر اعمال کې، ډېر منځونه کې، ډېر روژې نیسې، زکاتونه ورکې، حج کې، روژې نیسې، و اخلاق ته دا شانتې دی چې په معاشره ګاونګیرۍ کې دنه خلک خفه دی او خلک ته نه تنګ دی، نو ستا دغه اعمال لا په کار نه راځي. ته به اخلاق ښه چلی. ابوالحسن الخرقاني رحمت الله علیه دا یو لوی بزرګ دی. د ده په باره کې راځي ډېر واقعات دا شانتې دي. یو دا دی، یو حضرت مفتی لطف الله رحمت الله علیه دی او بل احمد لاهوري رحمت الله علیه. دغه شانتې ګڼ واقعات دي چې د هغې اخلاق وګورې او د هغې د دین دپاره کومې جذبې کوم طریقو باندې بالفرض غي اخلاق چلولي دي، د هغې د خلک متاثر شوي دي، دین ته راغلي دي. نه د مفتی لطف الله رحمت الله علیه په باره کې راځي چې دا یو فیری روان دی، څه د واده یو ترغیب دی، دعوت ورکړی شوی دی. د خپل کور والا سره چې کومې زنانه دي هغې ځان سره ټول اغوستې دي او دا روان دي د واده تقریب ته ځي. لاره کې یو شاړه رالله او ډاکوان په دې باندې رالل او دا عالم دا شانتې چې د دې کورونو کې کومې زنانه وې هغه بې پردګۍ چا نه وې ګرځېدلې، یعنې هغه بلکل چا لیدلې نه وې، یکې حیا وه. د دغه ډاکوانو حمله په دې باندې کوله او د دې په دې غوږونو باندې د دې په مرو کې بالفرض زیورات و کالي و. دی پوه شو چې دا غله راځي نه دي، خو د زنانو نه د غوږونو نه هم هغه څه دی، هغه کوم ما بالفرض کوم زیورات دي هغه دې را شوکوي. نه دې ورته وي چې ګوره تاسو ډاکه کوئ، تاسو په مونږ باندې بالفرض زمونږ نه سامان اخلئ، پیسې اخلئ. نه چې کومې پیسې دي مونږ سره، کم کالي دي مونږ سره، هغه ټول مونږ تاسو ته درکو. خو دا شنکار وکړئ چې دا کومې زنانه بالفرض په دې ګاډي کې دي یا په کومه سورلۍ کې ناستې نه دي، ته به رانږدې کېږي نه. هغه دا خبره وکړله. ډاکوان هم دا ووایي چې بالفرض مونږ ته په خپل لاس باندې دا سامان راکوي، نه زمونږ څه ضرورت دی چې مونږه زنانو ته لاس ور واچو، د هغې نه کالي په زور باندې راواخلو. هغه کالي چې کومو زنانو په غاړو هغه ته څه وکړه، دا کالي دا د ټول راواغستل، حتی کې چې یو ماشومه وه
د هغې په لاس باندې یو ګوتمۍ وه او دې مفتي صاحب چې دغه ګوتمۍ م راواغېستل او په یو کفړه کې د تمام زیورات دی وتړل او دې ډاکوانو ته یې حواله کړه چې دا واخلئ. ډاکوان روان شو. کله چې دی په دې ګاډي په دې سورلۍ کې کېناستو چې په کور کې د عالم وي او متقي فرهزګاره انسان وي نو هغه بچو تربیت ښکلې شوي. نو یو بچی به کېده د هغې په غاړه باندې دا شانتې یو لږ غوندې امیل پاتې شوی دی. هغه ورته بابا دا خو ډاکوانو ته دا زیورات ته ټول ورکړلو زما په غاړه باندې یو امیل لږ دا زما نه هېر شو. زما ورته دهان نو چې به ګوته مې کومه ګوتمه وه نو هغه مې ورکړله په دې غاړه مې یو امیل و نه هغه رانه هېر شو. باباجي دا واله دا دې غلو ته ورسوه. د دې معاشرې زنانه وې یا زمونږ دغه وې نو هغې به وي چې ډاکوان خوښې تللي ډاکوانو له داسې شي سله ورکې چې په کور کې د بچو ښکلې تربیت وکړو او په کوم کور کې د زنانو ته ښکلې اخلاق وچلول هغې به دروغ نه وایي هغې به غلطه خبره د خولې نه راوباسي هغې به خیرې نه کړي هغې به په بل باندې تهمت یې نه لګي. هغه زنانه و د هغې بچو ښکلې تربیت شوی هغه امیل راوباسي بابا جان ته ورکي بابا جانه دا هغې ته ورسوه ځکه تا ورسره واده کړې ده چې کومه زنانه دلته دي د هغې ټولو نه چې کوم څیزونه هغې سره دي دا ته زه رالمه دا زه تا ته در کومه. هغه ته هغه کوم دغه دی بالفرض امیل دی هغه یې راواغېستو شاته روان دی نو هغله ګوري چې دی مونږ پسې را روان دی مونږ بیا څه ورانې کړي یا څه چل دی په بهر حال هغې ودرېدل چې دی به زمونږ نه نور څه واخلي ده نه خو مونږ هغه تمام څیزونه اخیستي دي ودرېږئ ورته. هغه دا شان یو امیل په لاس کې نیسل دی او په ژړا شو ورته. مفتی لطف الله سهارنپوري رحمت الله علیه دی ورته په ژړا شو وی خفه نه شئ تاسو سره ما واده کړې وه او تاسو ته ما وایي چې څه د هغې سره دي زه یې بهرانمه تاسو ته به در کومه. نو په دې بچو کې د یو بچی نه دا امیل پاتې شوی دی او دا امیل زه تاسو ته حواله کومه. هغې وکتل چې دا مفتي صاحب د هغه ځای نه را روان دی او دی د خپلې وعدې دومره پابند دی او دی دروغ نه وایي. همونږ هم مسلمانان یو د مسلمان په کور کې پیدا یو څومره خلک مونږ لوټ کړلو څومره خلکو باندې مونږ حملې وکړلې څومره خلکو ته مونږ تکلیف ورسو څومره خلکو ته مونږ ایذا ورسوله. د هغه مفتي صاحب هغه خبرې پې دومره اثر وکړو چې خلک هغه ورته له هغې ورته دا ووایي چې مفتي صاحب ستا نه مونږ تپوس نه و کړی دا کم بالفرض کم د سرو زرو کم تا سره کم امیل پاتې شوی دی د دې پته خو نه لګېدله دا خو به تا پاتې کړی و ځان سره. هغه ورته وایي نه زه چې رالوی شوی ما ته خپل پلار او مور دا تربیت را کړی دی دا اخلاق یې راته ښودلی دی چې بچی دروغ به نه وایې او ما خپلو بچو ته دا تربیت پر کړی دی چې اخلاق په چلوي خو په اخلاقو کې به ډومبې دا کوي چې په معاشره ګاونډګۍ کې به دروغ نه وایي. دروغ زموږ په کور کې نه ویل کېږي. تاسو ته ما واده کړی وه چې څه زما ده مونږ سره څه زنانه دي هغې ټولو نه ته زه کالې راوباسم زه تاسو ته در کوم نو ما درته دا دې وجه حواله کوو. هغه مشر له دې ځان سره بیایي چې هغه مشر دا خبره ووري او دا ډاکوان دا خبره ووري چې دی خپل د وعدې دومره پابند دی نه مونږ ولې د خپل خدای د وعدې ولې مونږ پابند کېږو. هغه ټول راولګېدل او د هغه غلان یې توبه ویستله او په حق او په سچه باندې څو لګېدل په دین کې ولګېدل. د ټولو نه اول انسان له څه پکار دی چې دی به دروغ نه وایي او د دروغو سره اخلاق په ښه چلوي اخلاق نبوي به چلي خلکو ته به کنځلې نه کي خلکو ته به بدې ردې نه وایي اخلاق نبوي به ځان کې راولي. احمد لاهوري رحمت الله علیه
ټول پیژني. ابتدایي ځوانۍ کې د کلمه ویلله دی د سک کورنۍ سره دی، یا کوم چې دا پټکي والي او ګیرې پرېښي په هندوانو کې دا سک کورنۍ سره احمد لاهوري رحمت الله علیه د هغې سره خاندان یعنی مطلب د هغې دغه کورنۍ وه. دی راولګېدو ابتدایي ځوانۍ کې د کلمه وویلله او بیا لږ دارالعلوم دیوبند ته په دارالعلوم دیوبند کې داخله واخیسته د علم دپاره. هلته علم حاصل کو دورې حدیثه پورې د علم یعنی هلته فراغت ته هغه ځای نه وشو. اخري درجو کې دی دی ناست دی په یو صحن کې او د دغه ځای وخت یو مشر دی ملک دی د هغه لور پیغله شوې ده. هغه وی چې زه د خپل لور لا یو نیک سړی ګورم، نیک سړی ولا ګورم چې د خپل لور هغه ته په نکاح کما. دی راغی وی چې د نیکانو ځای خو مطلب مدرسه ده، زه به دلته یو نیک طالب علم او عالم وګورم. دی چې راغی د دغې سړي اول نظر په احمد لاهوري رحمت الله علیه باندې ولګېدو او دی په صحن کې ناست دی دننه. نو دا مشر راځي شیخ الهند محمود الحسن رحمت الله علیه ته راځي، وایي ورته ستاسو په دې مدرسه کې داشن یو طالب علم متقي فرهیزګار شته، زه هغه ته خپل لور په نکاح کما. وی دا راته ووایه چې په دې صحن کې یو کس ناست دی، دا څوک دی، دی د کوم ځای دی؟ هغه ورته وي ده سره ستا څه دی خو د سک کورنۍ سره د ده خاندان سکانو او دی راولګېد کلمې وویله مسلمان شو او بیا تمام علوم دلته د حاصل کړل، حتی کې فراغت احمد لاهوري رحمت الله علیه د دارالعلوم دیوبند شوی دی. وی دا خو موږ سره شاګرد دی. یتره دنه معلوماتو که خو دغه شاګرد مې خوښ شوی دی، زه چې دا خپله لور دلته په نکاح کما. احمد لاهوري رحمت الله علیه نه شیخ الهند محمود الحسن رحمت الله علیه ته تپوس کی طالب علمه داشن یو ملک راغلی دی، د کلي یو مشر راغلی دی او خپله لور په نکاح کول غواړي، خو هغه